بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 66 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایی: واعلم ان الاضافة على قسمين معنوية ولفظية. اما المعنوية فهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إما بمعنى اللام نحو غلام زيد، أو بمعنى من نحو خاتم فضة، أو بمعنى في نحو صلاة الليل. وفائدة هذه الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل. وأما اللفظية فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه، وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط. دا کوم عبارت چې مونږه ولوستلو، نو مصنف رحمه الله تعالی په دې عبارت کې د اضافت دو قسمونه بیانوي: اضافت معنوی او اضافت لفظی. د هر یو تعریف ذکر کوي او د هر یو اضافت فائدہ ذکر کوي. نو فرمایی: ان الاضافة على قسمین، چې اضافت دا په دو قسمه باندې دی. یو قسم دی اضافت معنوی او دویم قسم دی اضافت لفظی. د اضافت معنوی تعریف مصنف رحمه الله تعالی په دې الفاظو سره کړی دی: فهي ان يكون المضاف غیر صفة مضافة الى معمولها. چې اضافت معنوی دا به مونږه هغې اضافت ته وایو چې په هغې کې مضاف داسې د صفت صیغه نه وي چې هغه خپل معمول طرف ته مضاف وي. د تعریف حاصل دا دی چې اضافت معنویه دا به مونږه هغې اضافت ته وایو چې په هغې کې مضاف داسې د صفت صیغه نه وي چې هغه خپل معمول طرف ته مضاف وي. په دې تعریف کې مونږ یو لفظ ذکر کو، صیغه صفت. نو دلته د صیغه صفت نه مراد اسم فاعل له، اسم مفعول له، صفت مشبه ده او اسم تفضیل له. د صیغه صفت نه مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه او اسم تفضیل له. دویم لفظ مونږ ذکر کو معمول. د معمول نه مراد فاعل له، نائب فاعل له او مفعول به ده. یو ځل زه بیا د تعریف ذکر کوم او بیا د مثالونو په ذریعه سره مونږه وضاحت کو. اضافت معنویه دا به مونږه هغې اضافت ته وایو چې په هغې کې مضاف داسې د صفت صیغه نه وي چې هغه خپل معمول طرف ته مضاف وي. نو تدې ټول درې صورتونه جوړیږي. د اضافت معنوی درې صورتونه جوړیږي. یو صورت دا دی
چې مضاف نه د صفت صیغه وي او نه خپل معمول طرف ته مضاف وي. مضاف نه د صفت صیغه وي او نه خپل معمول طرف ته مضاف وي. مثلا غلام زید، نو دا اوس اضافت معنوي دی، ځکه چې کم مضاف دی غلام، نو دا د صفت صیغه نه ده، نه اسم فاعل له، نه اسم مفعول له، نه صفت مشبه دی او نه اسم تبذیل له، او نه دا خپل معمول طرف ته مضاف دی. مونږ ویلو چې معمول نه مراد دا دی چې مضاف الیه ته د لپاره فاعل جوړیږي، مفعول به جوړیږي یا نائب فاعل جوړیږي، خو زید د غلام د لپاره نه فاعل له، نه مفعول له او نه نائب فاعل له. لہذا غلام زیدین کې مضاف نه د صفت صیغه ده او نه خپل معمول طرف ته مضاف دی، لہذا دا اضافت معنوي دی او دا لومبه صورت شو. دویم صورت دا دی چې مضاف خو د صفت صیغه وي خو خپل معمول طرف ته مضاف نه وي بلکې غیر معمول طرف ته مضاف وي. دویم صورت دا دی چې مضاف خو د صفت صیغه وي خو خپل معمول طرف ته مضاف نه وي، نو دا دې ته به هم مونږه اضافت معنوي وایو. لکه د دې مثال دی کریم البلدی، د ښار سخي، د ښار سخي. نو که دې مثال کې تاسو غور وکئ نو کریم دا خو د صفت صیغه ده، یعنی صفت مشبه ده، خدا خپل معمول یعنی فاعل او مفعول به طرف ته مضاف نه ده. البلد دا نه فاعل او نه مفعول به ده بلکې د کریم د پاره مفعول فيه ده چې دا سخی دا په د ښار کې ده، نو دا البلد دا د کریم د پاره مفعول فيه جوړیږي، نو دا هم اضافت معنوي ده. دریم صورت د اضافت معنوي دا ده چې مضاف د صفت صیغه نه وي، مضاف صیغه صفت نه وي خو خپل معمول طرف ته مضاف وي. نو تدې مثال دی ضرب زیدن، دا هم اضافت معنوي دی، ځکه چې په دې کې ضرب دا د صفت صیغه نه ده، نه اسم فاعل نه اسم مفعول نه صفت مشبه ده او نه اسم تبذیل له، بلکې دا مصدر دی، خدا خپل معمول طرف ته مضاف دی او معمول یې څه دی زید، دا د دې ضرب د پاره مفعول به جوړیږي. نو خلاصه دا شوه چې اضافت معنوي دا به مونږه هغه اضافت ته وایو چې په هغې کې مضاف داسې د صفت صیغه نه وي چې هغه د خپل معمول طرف ته مضاف وي. او د دې مونږه درې صورتونه ذکر کړل چې کله اضافت لفظي تعریف مونږه وکړو او د هغې مثالونه ذکر کړو، نو ان شاء الله تعالی د اضافت معنوي دا به نور هم په تاسو باندې واضح شي. نو فرمایي اما المعنویتو، کم چې اضافت معنوي دی، فهیا، هي ضمیر دا معنویت راجع دی، فهیا ان یکون المضاف غیر صفت مضافت الی معمولها، چې په هغې کې مضاف داسې د صفت صیغه نه وي چې کم مضاف وي خپل معمول طرف ته، یعنی داسې به نه وي، که داسې وي چې صیغه صفت وي او خپل معمول طرف ته مضاف وي نو بیا به اضافت لفظي وي، خو که داسې نه وي یعنی صیغه د صفت خپل معمول طرف ته مضاف نه وي نو دې ته به مونږه اضافت معنوي وایو. بیا فرمایي وهي اما بمعنى اللام، او دا اضافت معنوي دا به د یادو لام په معنی باندې وي، نحو غلام زید، او بمعنى من یا به د من په معنی باندې وي، لکه خاتم فضة، او یا به د فی په معنی باندې وي، لکه صلاة اللیل. نو په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د اضافت معنوي درې قسمونو طرف ته اشاره کړې ده چې اضافت معنوي دا په درې قسمونو باندې دی. په دې کې به یا د لام په معنی باندې وي،
یا به د من په معنا باندې وي او یا به د فی په معنا باندې وي. نو مونږ ته دې وضاحت کوو. لومبه مونږه هغه اضافت ذکر کوو چې کم اضافت د فی په معنا باندې وي. اضافت په معنا د سوي د فی په معنا باندې وي. دا به مونږه هغه اضافت معنوي ته وایو چې په هغه کې مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي، خوا که ظرف زمان وي او کو ظرف مکان وي. یعنی دا مضاف په د مضاف الیه کې واقع شوی وي. اضافت بمعنی فی دا به مونږه هغه اضافت ته وایو چې په هغه کې مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي، خوا که ظرف زمان وي او کو سوي ظرف مکان وي. نو تدی مثال له صلات اللیل. نو دا اضافت په معنی د فی سره دی. ولی ځکه چې د اللیل مضاف الیه دا د صلات مضاف د پاره ظرف دی. دا منز دا بس کې واقع شوی دی پشپې کې. نو صلات اللیل په معنی دی صلات فی اللیل، پشپې کې منز کول. نو للتا دا مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف دی. نو دې ته به مونږه اضافت به معنی فی وایو ځکه چې په دې کې د فی کوم معنی ده نو دا محذوب ده. او دې اضافت ته اضافت به معنی فی وای او اضافت ظرفیه وته هم وای. به معنی فی وته ځکه وای چې په دې کې د فی معنی مقدر ده او اضافت ظرفیه وته ځکه وای چې په دې کې مضاف الیه د مضاف د پاره ضرب جوړیږي. نو دا خو یو صورت شو. دویم صورت دا ده چې اضافت بمعنی لام وي. اضافت معنوي دا د سپو معنی کې وي، د لام په معنی کې وي. او دا به مونږه هغه اضافت ته وایو چې په هغه کې مضاف الیه د مضاف د پاره جنس وي. مضاف الیه د مضاف د پاره جنس وي. او آسان مونږه داسې وایو د ابتدایي طلباو د پاره چې دا مضاف د مضاف الیه نه جوړ شوی وي. نو دې ته اضافت بمعنی من وای. نو تدې مثال څه دی؟ خاتم فضة. نو کدل د تاسو وګورئ دا فضه دا د خاتم د پاره جنس دی. دا خاتم مضاف دا سره جوړ شوی دی، د فضوی نه جوړ شوی دی، د چاندی نه جوړ شوی دی. نو دې ته به مونږه اضافت بمعنی من وایو ځکه چې په دې کې من مقدر دی. اصل عبارت داسې دی خاتم من فضة چې دا ګوتمه د څه ده؟ د چاندی ده. او دې اضافت ته اضافت منیه وته هم وای او اضافت بیانیه وته هم وای ځکه چې په دې کې من مقدر دی. نو دا د اضافت دو قسمونه شو. د اضافت معنویه دریم قسم دی اضافت بمعنی لام. او دا به مونږه هغه اضافت معنویه ته وایو چې په هغه کې مضاف الیه د مضاف د پاره نه جنس وي او نه مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي. د مخکې چې کوم دوه قسمونه مونږ وویل، اضافت بمعنی فی کې مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي. په اضافت بمعنی من په دې کې مضاف الیه د مضاف د پاره جنس وي. او اضافت بمعنی لام د تدې دواړو قسمونو الټ دی چې مضاف الیه نه د مضاف د پاره جنس وي او نه مضاف الیه د مضاف د پاره ظرف وي. تدې مثال دی غلام زید. نو دا اوس اضافت بمعنی لام دی ځکه چې دلته لام مقدر دی. اصل کې دی غلام لزید چې دا غلام د چا دی؟ د زید دی. خو کدل د تاسو وګورئ دا کم مضاف الیه د زید، نو دا نه د مضاف د پاره جنس دی او نه د مضاف د پاره ظرف دی. لہذا د اضافت دی قسم ته مونږه اضافت بمعنی لام وایو. نو مصنف رحمه الله تعالی د درې قسمونه بیان کړی دي. وهیا او دا اضافت معنویه اما بمعنی اللام، دا به یا د لام په معنی باندې وي. یعنی په معنی کې به د لام معنی به پکې مونږه کو. نحو غلام زید، د زید غلام، زید کا غلام. نو مونږ چې دا کا وایو د ملکیت د معنی پکې کو. نو دا معنی چا ور کړی ده؟ دا د لام ور کړی ده. نحو غلام زید، نو دا اضافت بمعنی اللام دی. او بمعنی من،
یا به د اضافت معنوي د من په معنی باندې وي، نحو خاتم فضة، نو دا اصل کې څه دی؟ خاتم من فضة. او یا به د څه په معنی کې وي؟ د فی په معنی کې، لکه صلاة اللیل، نو اصل کې دی صلاة فی اللیل. نو دا خو د اضافت معنویه د دې مونږه تعریف وکړو، او دا 3 قسمونه دا مو ذکر کړل. اوس د اضافت معنوي ته دې فایده څه ده؟ نو مصنف رحمه الله تعالی ته دې فایده ذکر کوي. وفائدة هذه الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر، أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل. د اضافت معنوي ته دې فایده دا ده چې څنګه دا په لفظ کې د تخفیف پیدا ورکوي، نو ته دې سره سره دا په معنی کې هم د معنی فایده هم ورکوي. اضافت لفظیه څنګه چې دا په لفظ کې د تخفیف فایده ورکوي، یعنی د مضاف نه تنوین غورځي، او کچری د تثنیه نون پکې وي یا د جمع نون وي، نو د تثنیه دا نون او د جمع دا نون دا هم غورځيږي. دغه شانتی د معنی فایده هم ورکوي. او د معنی فایده څنګه ورکوي؟ د معنی فایده داسې ورکوي کچری مونږه د نکری اضافت وکړو معرفه طرف ته، مضاف نکره وي او د هغې اضافت مونږه وکړو معرفه طرف ته، نو دا کومه نکره ده نو دا به څه کېږي؟ معرفه کېږي. نو مصنف وایي تعریف المضاف ان اضیف الی معرفة، کچری مونږه د مضاف اضافت وکړو معرفه طرف ته، نو دغه مضاف دا به هم څه کېږي؟ معرفه کېږي به. لکه ته دې مثال دی غلام زیدین، غلام زیدین، نو دلته که تاسو وګورئ غلام دا نکره ده، عام دی، دا د عمر غلام ته هم شامل دی، د بکر غلام ته هم شامل دی، د خالد غلام ته هم شامل دی، د فاطمه، خدیجه، عایشه، د ټول غلامانو ته شامل دی. خو چې کله مونږه ته دې سره زید راوړ، د غلام اضافت مونږه زید طرف ته وکړو او زید معرفه ده، نو دې څه فایده ورکړه؟ د غلام وسره هم معرفه شو، چې د غلام نه مراد د چا غلام دی؟ د زید غلام دی. دا نور کم احتمالاتو دا ټول پکې څه شول؟ ختم شول. نو چې کچری مونږه د مضاف اضافت وکړو معرفه طرف ته، نو دا مضاف به هم څه کېږي؟ معرفه کېږي به. او بل دلته دی په لفظ کې هم تخفیف پیدا کړی دی، دا په اصل کې څه؟ غلامون، غلامون. خو چې کله مونږه اضافت وکړو نو په لفظ کې هم تخفیف راغی، ته دې نه دا تنوین دا وغورځاو. او کچری د مضاف اضافت دا مونږه نکری طرف ته وکړو، د مضاف اضافت مونږه نکری طرف ته ورکو، نو بیا به پکې تخصیص پیدا کوي. او د تخصیص معنی دا ده چې نور احتمالات ختمول یا کمول، نور احتمالات ختمول یا کمول. تدې مثال دی غلام رجل، غلام رجل، نو دلته هم غلام عامو، دا د سړو غلام ته هم شاملو، او د زنانه غلام، د زنانو کم غلام دی هغې ته هم شاملو. خو چې کله مونږه د غلام اضافت رجل طرف ته وکړو او رجل نکره ده، او مونږه داسې وایو غلام رجلین، د سړي غلام، نو اوس په دې کې تخصیص پیدا شو. هغه بل کم احتمال پکې و چې دا غلام کېدی شي چې دا د زنانه وي، نو هغه احتمال ته ختم شو، ځکه چې اوس د دې معنی دا ده چې د سړي غلام، نو هغه نور کم احتمال او بل احتمال چې پکې و چې صرف مونږه غلام ووایو، نو زمونږ په ذهن کې دا احتمال هم راتلو چې کېدی شي دا غلام د سړي وي یا د ښځې وي. خو چې د غلام اضافت مونږه سړي طرف ته وکړو رجل طرف ته، او رجل نکره ده، نو دا بل کم احتمالو نو دا ختم شو، نو دې ته څه وایي؟ تخصیص ورته وایي. خو البته متعین شوی نه دی، ځکه چې اوس په رجل کې هم نور احتمالات دي. خو چې کله مونږه د یو لفظ اضافت وکړو نکرې طرف ته، نو دا پکې د تخصیص فایده ورکوي. نو د اضافت معنوي ته دې فایده دا ده چې دا په لفظ کې د تخفیف سره سره
د معنی فائدہ هم ورکي او په معنی کې د تعریب فائدہ ال ورکي چې کله د نکری اضافت مونږه معرفه طرف ته وکړو نو بیا به نکره سکیږي معرفه کیږي او کچری مونږه د دې اضافت نکری طرف ته وکړو نو بیا په دې کې تخصیص پیدا کیږي نو دیتا اضافت معنویه زکه وی چې چون کې دا په مضاف کې د تعریب فائدہ ورکي د تعریب معنی ورکي او یا پکې د تخصیص معنی ورکي نو دی وجنه دیتا اضافت معنویه وي نو فرمایي وفائدة هذه الاضافه تدی اضافت فائدہ دادا تعریف المضاف مضاف معرفه کول ان اضيف الى معرفه کچری تدی اضافت وکړې شي معرفه طرف ته کما مر لکه څنګه چې تدی مثالونه تیر شوي دي او موږ مثال ذکر کو لکه غلام زید او تخصیصه یا په مضاف کې تخصیص پیدا کول کم احتمالات دي نور احتمالات هغه ختمول یا کمول تخصیصه کې د ها ضمیر مضاف تراجه دي او تخصیصه یا په مضاف کې تخصیص پیدا کول ان اضيف الى نکره کچری د مضاف اضافت وکړه شي نکره طرف ته ک غلام رجل نو دلته خو د تعریف پیدا نه د ورکړي غلام معرفه شوی نه دی خو په غلام کې تخصیص پیدا شوی دی واما اللفظيه فهي ان يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها وهي في تقدير الانفصال نحو ضارب زيد وحسن الوجه وفائدتها تخفيف في اللفظ فقط مصنف رحمه الله تعالی په دې عبارت کې د اضافت دویم قسم اضافت لفظیه بیان کړی دی د اضافت لفظیه تعریف کړی دی د مثالونو په ذریعه سره د دې وضاحت کړی دی او بیا په آخر کې د اضافت لفظیه د دې فائدې ذکر کړی ده نو د اضافت لفظیه تعریف په دې الفاظو سره کړی دی فهي ان يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها مطلب دا دی چې اضافت لفظیه دا به مونږه هغه اضافت توایو چې په هغه کې مضاف داسې د صفت صيغوي چې هغه خپل معمول طرف ته مضاف وي مضاف دا داسې د صفت صيغوي چې خپل معمول طرف ته مضاف وي او دلته هم د صيغه صفت نه مراد اسم فاعل له اسم مفعول له صفت مشبه ده او اسم تبذیل له او د معمول نه مراد فاعل نائب فاعل او مفعول به ده نو په اضافت لفظیه کې د دواړه شرایط په یو وخت کې موجود کېدل دا ضروری دي چې مضاف دا به د صفت صيغوي او دویم شرط دا دی چې دا به خپل معمول طرف ته مضاف وي کچره دا دواړه شرایط پکې په یو وخت کې موجودو نو دې ته مونږه اضافت لفظیه وایو او که په دې دواړو شرایطو کې دواړه نو یا یو او بل نو نو دې ته به مونږ بیا اضافت معنویه وایو مثلا مصنف رحمه الله تعالی په دې کتاب کې مثال ذکر کړی دی ضارب زیدن نو دا اوس اضافت لفظی دی که تاسو وګورئ په دې کې مضاف د صفت صيغه ده ضارب دا د اسم فاعل صيغه ده او دا مضاف د خپل معمول طرف ته دا زید معنن ته د ضارب د پاره مفعول به جوړیږي اصل کې دی عمرو ضارب زیدن نو دلته دا زیدن دا د ضارب د پاره مفعول به دی نو دلته د صيغه صفت اضافت شوه دی خپل معمول طرف ته لہذا دا اضافت لفظی دی دواړه شرایط پکې موجود دي دویم مثال ذکر کړی دی حسن الوجه دا هم اضافت لفظی دی ځکه چې مضاف په دې کې صيغه صفت ده صفت مشبه ده او تدې اضافت شوی دی خپل معمول طرف ته تدې معمول له الوجه او دا الوجه تدې د پاره مانن فاعل له اصل عبارت دا سي دی حسن وجهه نو دا وجهه د حسن د پاره فاعل له او دلته د صيغه صفت اضافت شوی دی خپل معمول یعنی فاعل طرف ته
لہذا دا هم اضافت لفظیه دی ځکه چې دا دواړه شرایط پکې په یو وخت کې موجود دي. وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط. په دې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د اضافت لفظیه ته دې فائدہ ذکر کړې ده او فائدې دا ده چې اضافت لفظیه دا صرف او صرف په لفظ کې د تخفیف فائدہ ورکوي. یعنی د مضاف نه کچره په مضاف باندې تنوین وي نو د هغې نه تنوین لرې کوي، یا د تثنیې نون او د جمع نون وي نو دغه د تثنیې نون او د جمع نون دا غورځي. مثلا تاسو وګورئ دلته دا زاربو زیدین نو دا په اصل کې و زاربون، زیدون زاربون یا عمرون زاربون زیدن، نو په زاربون باندې تنوینو نو چې کله مونږ ته د اضافت وکړو نو د دې زاربون نه د تنوین د لرې شو. یا مونږ وایو زاربا زیدین نو دلته هم د مضاف نه د تثنیې نون دا غورځېدلی دی، یا زاربو زیدین نو دلته هم د صیغه صفت نه د جمع د نون دا غورځېدلی دی. نو د اضافت لفظي د دې فائدہ دا ده چې دا صرف او صرف په لفظ کې د تخفیف فائدہ ورکوي. د اضافت معنویه چې کومه فائدہ مونږ ذکر کړې وه چې په مضاف کې د تعریف فائدہ ورکوي یا د تخصیص فائدہ ورکوي، نو اضافت لفظیه دا نه د تعریف فائدہ ورکوي او نه د تخصیص فائدہ ورکوي. نو چونکې د صرف په لفظ کې د تخفیف فائدہ ورکوي نو دی وجنا دی اضافت ته اضافت لفظیه وي. نو په اضافت معنویه کې او په اضافت لفظیه کې خو یو خبره مشترک ده او هغه دا ده چې دواړه په لفظ کې د تخفیف فائدہ ورکوي، او په اضافت معنویه کې یو خبره اضافي ده او هغه دا ده چې هغه په معنی کې هم فائدہ ورکوي. یعنی مضاف په دې کې د مضاف کې د تعریف معنی پیدا کوي او یا پکې د تخصیص معنی پیدا کوي. دا غي مونږه وضاحت وکړو. نو مصنف رحمه الله تعالی فرمایي واما اللفظیه او هر چې اضافت لفظیه ده نو فهي ان يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها، نو دا هغه اضافت ته وایي چې پاغي کې مضاف داسې د صفت صيغوي چې هغه مضاف وي خپل معمول طرف ته. وهي في تقدير الانفصال، او دا اضافت لفظیه دا د انفصال په تقدیر کې وي. ظاهرا خو په مضاف او په مضاف الیه کې اتصال له د ضارب اضافت چاته شوی دی زید طرف ته، او د حسن اضافت شوی دی وجه طرف ته، او په مضاف او په مضاف الیه کې سوي اتصال وي. خو دلته په حقیقت کې انفصال له او هغه داسې دی چې دا زید دا معنن د ضارب د پاره فاعل له او دا الوجه دا زید دا د ضارب د پاره معنن مفعول به دی او دا الوجه دا معنن د حسن د پاره فاعل له. نو په دې اعتبار سره په دې کې انفصال له، او کم مفعول به وي نو هغه منصوب وي او کم فاعل له هغه مرفوع وي. نو چونکه لفظاً خدا موږ ته په ظاهر کې مجرور ښکاري لیکن دا په حقیقت کې کچري فاعل وي نو مرفوع وي او کچري مفعول به وي نو سبب وي منصوب وي. او دویم موږ داسې ویل شو چې په دې کې انفصال په دې طریقه باندې دی کچري په دې کې اتصال وي نو بیا به دې په مضاف کې د تعریف پیدا کوله یا به پکې د تخصیص معنی پیدا کوله، او چونکه دا په مضاف کې نه د تعریف معنی پیدا کوي او نه پکې د تخصیص معنی پیدا کوي نو دی وجنا په دې کې انفصال له. نو وی وهي فی تقدیر الانفصال، او دا د انفصال په تقدیر کې ده دا اضافت. نحو ضارب زید دا یو مثال له، په دې کې د صيغه صفت د اسم فاعل اضافت شوی دی خپل معمول یعنی مفعول به طرف ته. وحسن الوجه په دې کې صفت مشبه د صيغه صفت د اضافت شوی دی خپل معمول یعنی فاعل طرف ته. وفائدتها تخفیف فی اللفظ فقط، او تدی اضافت فائدہ دادا چې دا صرف او صرف په لفظ کې د تخفیف فائدہ ورکي نو دی وجنه دیتا اضافت لفظیه وای. یو ځل بیا مونږه دا عبارت ذکر کو
او بعض نحوی فواید به پکې مونږ ان شاء الله تعالی ذکر کوو. مصنف رحمه الله تعالی فرمای واعلم تزان په دې خبره باندې پویا کا ان الاضافه على قسمين چې اضافت دا په دوه قسمه باندې دي معنویه و لفظیه. جو اضافت معنوی دي او بل اضافت لفظی دي. دا الاضافه دا د ان د پاره اسم دي او على قسمين جار مجرور دا ولا خبر دي. دا معنویه او لفظیه په دې کې ترکیبي تور باندې درې احتمالات دي او دا خبره مونږ بار بار ذکر کړې ده چې کله د اجمال نه بعد تفصیل ذکر کیږي نو په دې کې ترکیبي تور باندې درې احتمالات وي. یو دا چې دا مونږ بدل جوړ کو د اجمال نه، نو دلته قسمین دې کې اجمالو او دغه مجرور دی، نو داسې معنویت و لفظیت دا هم مونږه مجرور وایو. هغه مجرور دی نو دا به هم مونږه مجرور وایو. د مبدل منه او د بدل اعراب دا یو شانتی دی. دا پکې یو احتمال دی. دویم احتمال دا دی چې دا مونږه مرفوع وایو معنویت و لفظیت، نو دا به بیا خبر وي د مبتدای محذوب د پاره، یعنی احدها معنویت و ثانیها لفظیت. او دریم احتمال پکې دا دی چې دا مونږه د اعنی فعل محذوب د پاره مفعول به جوړ کو، نو بیا به مونږه داسې وایو معنویتا و لفظیتا. بیا د هر یو تفصیل بیانای. اما المعنویت هر چې اضافت معنوی دی نو فهیا دا به مونږه هغه اضافت ته وایو ان یکون المضاف غیر صفه مضافه الی معمولها، چې په هغه کې مضاف داسې د صفت صيغه نه وي چې هغه خپل معمول طرف ته مضاف وي. وهي اما بمعنى اللام او دا اضافت معنویه دا به یا د لام په معنی باندې وي نحو غلام زید، او بمعنى من یا به د من په معنی باندې وي. لکه د دې مثال څه دی خاتم فضه، او یا به د فی په معنی کې وي لکه صلاه الليل. وفائده هذه الاضافه تعریف المضاف، تدی اضافت پیدا دادا چې دا په مضاف کې د تعریف پیدا ورکړي. فائده هذه الاضافه دا مبتدا ده او تعریف المضاف دا ولا خبر دی. خو کله به په مضاف کې د تعریف پیدا ورکړي ان اضیف الی معرفه، چې کله تدی اضافت وشي معرفه طرف ته کما مره لکه څنګه چې تیر شوی دی. او تخصیصه یا په مضاف کې د تخصیص پیدا ورکړي تدی عطب دی په تعریف باندې، یعنی وفائده هذه الاضافه تعریف المضاف یا وفائده هذه الاضافه تخصیص المضاف. ان اضیف الی نکره، چې کله ته د اضافت وکړل شي نکره طرف ته ک غلام رجلین، نو دلته په غلام کې د تخصیص پیدا ورکړی دا. واما اللفظیه وسد اضافه اللفظیه دا غي وضاحت کوي. فهي ان يكون المضاف صفه مضافه الى معمولها، چې په هغه کې مضاف داسې د صفت صيغوي چې هغه خپل معمول طرف ته مضافي. دا دواړه شرایط په یو وخت کې موجود کېدل دا ضروری دي. وهي في تقدير الانفصال، او دا اضافت لفظیه دا دو انفصال په تقدیر کې، یعنی په ظاهر کې اتصال له خو په حقیقت کې انفصال له. نحو ضارب زید دا یو مثال ذکر کړی دی، وحسن الوجه او دا دویم مثال ذکر کړی دی. وفائدتها یعنی وفائده هذه الاضافه تدی اضافت فائدہ دا تخفیف فی اللفظ فقط، چې دا صرف او صرف په لفظ کې د تخفیف پیدا ورکوي. فائدتها مضاف مضاف الیه مبتدا ده او د تخفیف فی اللفظ دا ولا خبر ده. ان شاء الله تعالی کوم آینده درس دی نو پدې کې مصنف رحمه الله تعالی د مضاف او مضاف الیه په باره کې بعض اهم فواید به ذکر کوي. نو ان شاء الله تعالی دغه به مونږ بیانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.